استعمالو زمانگا چکم استعمال پکار دے آغمان پریخر دے اور اللہ دی معافیو کی نن سبا زمانگا معاشری ماحول دارے چی پکم یوزے کی ہم دوتا نیوزے کی گی ددو ندریتا نیوزے کی گی اگر نوسے کارم نہیں دبلی ورور مسلمان پا غیبت کی بہت کرا دومر دا گناہ دا رواز زمان زیاد شیرے چی خلقو دا پتہ ہم نہ لگی چی آیا رسول را چوٹ بنا ولی سنگا چی زمان دا پختو اور دا معاشری رواج دے زمان دا پختو رسم و رواج دے زمان دا پختنو دا یو طریقه دا کدی یو سڑی کرم علمشوی اور آغا دلا گڑ علال کو یا دل چیڑے علال کو ستا خب قدروں کو ستا خب خدمتیوں کو لیکن چاہی دل پخا نکلا چاہی دل را نکلا چاہی دل را نوڑا دا چاہی سکی دتا ونکو منگا ویو سڑے سنگا پختونو سنگا غیرتیو زلا بگر ملمشیو ما دا بگر تلیو ما زمانے دا چاہی دا پوسن منو دا زمان کا یو رسم و رواج جوڑ شیدے اور زمان کو پختنو پا معاشرہ کی چاہی اور نسوار دا تمرا یو اہم اور تمرا خاص دی چکا یو سڑی دا پوسو کی نو پا پختنو کی بٹیر کم خلق دیسی چی اگو با یا چاہی نکی یا ما نسوار دی پس سنو کی 2% دا یو پرسن نو ٹول دا زمان دا یو رسم ہم جوڑ شیدے یو پہچان ہم جوڑ شیدے نو لہذا ما عرض دا بولو تب کا شانتی زمان پر رسم و رواج اور زمان پر معاشرہ کی غیبت چیدے اگر دیر زیاد عام شیدے ایو خبر ادرم وارد آدھے وقت کے وقت کیوں سڑی تاوی تو کم سڑی چی غیبت کی گی آغا سڑی پا خسارہ کی نہ دے سو کی چی غیبت کی دا غریب پا خسارہ کی دے فدی خبر ہم نہ پیگو زان خودیر قلمان و خیار ویو لیکن فدیدی کی زمان پا آخر باندی پردر آغا زمان کا خلکار دے سڑی تماوی باشا ٹوٹا پوٹا عبادت کو کم چی دا عبادت حق تے کم طریقہ دا شنتو لیکن دا غیر باوجود بیا ہم چکین یو دا پردے غیبت کو یو باغا پس خبری کو یو دا حج و غلی کو مائی باچا دا کار مکا ہم آتا پا جواب کی ہوئی اس طرح زین نکو ما خدا کار باغا کشتے زین نکو ما خدا کار دا خبر باغی کشتے دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت صحابہ کرام تپوسو کو چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یو خبر یو عادت پہ یو سڑی کی یہ اور منگل آگئی تذکیر کو دا غیبت نشو کنا دا باغی کشتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے اے زمان صحابو غیبت ویلے کی ہم تقیتا چیو کار یو خبر یو عادت باغ سڑی کی دے اور تید آغنا پشیشہ بیان کی تی تغیبت ویلے کی گی اور کہ یو خبر یو کار یو عادت باغ کی نشتی اور تید دروغ باغ باندی بیانائی نو دا غیبت ندے بلکہ دا بہتان دے اور بہتان دا غیبت نہم چھٹ گناہ دے اگر بابا ماتے ہوئی دا خبر خطابہ کشتے زیزت کو مائی بابا دا بابا کشتے اور اگر سڑے دلتے نشتی تے کئی نو تقل تا غیبت ہوئی دا غیبت سخکر ہو لکن نہیں اور جی بابا کی اوکار یو خبر نہیں اور منگے گو دا کو بہتان شو اور بہتان ہو دا غیبت نہ ہم چھت گناہ نو زمان عزیزان دا زمان پا معاشرہ کی
داسې اغېږلی شی دی. او زه خپل میندو خویندو ته هم دا خبره کوم، اکثر زمونږ په زنانو کې دا شی ډېر زیات دی. موږ نارینه هم پکار ده، مخکې به په زنانو کې دا بیمارۍ ډېره وه، اوس زموږ په ټوله معاشره کې دا جوړه شوه. د خدای بندګانو چې ټوټه ټوټه عمل خو دی او دا ګارنټي هم نشته چې دا هلته قبول شوی دی او داسې ګټه به لګېږو. د هغې نه باوجود هم چې غیبت خو وکړو، هغه لږ ډېر عمل چې و که نه دا هم د هغه اکاونټ ته لاړ، دا هم په هغه پسې شو، ته تشې روغې پاتې شوه. نو څنګه ځان راکړی؟ هغه خو چې څه دی، څه کار پکې دی، څه خبره پکې ده، هغه خو هسې هم ده، ولې دا خو خپل ځان غرق او تباه او برباد. دې خبرې ته موږ سوچ نه کوو. ولې دنیاوي فایده ده، اخرت فایدې ته سوچ نه کوو. چېرته به خالي لوښې ګرځوي، زما څه کار دی چې ځان وکړم؟ که هغه ښه دی ورته بد دی، ځان لري، الله دې د هغه سره پوه شي، زما څه کار دی؟ او نن سبا خو الله دې معافي راکړي، کوم خلک چې اوسګار یې هغه پیتې راغستې دي په دې چوک او په دې ګلو کې به ناست دي، هغه پیته به ناف کوي چې نن دومره اوږد شو، دومره لنډ شو، دومره پلن شو، دومره کمزوری شو. لکه که هغه پلن شو که هغه کمزوری شو، ستا به کې څه کار دی؟ خو د الله او د هغه معامله ده، ته د الله نه نعوذ بالله ګیله شي کولی. هغه یې دومره ورکړه او ما نشتي د هغه لس زامن یې پیل او نن یې 11 وشو او زما یو هم نه کېږي. نو ته ځان ته سوچ وکړه، دا خو ستا او د الله معامله ده، هغه ته څه وکړه. نو زما عزیزانو دا بیماري زموږ په نسل کې پیلاو ده، دا زموږ په معاشره کې، زموږ په کورونو کې دا بیماري ده، زموږ په علاقو، په محلو او په ګلو کې دا بیماري ده. دا بالکل غواړي او دغه بیمارۍ موږ تباه او برباد او نیست او نابود. په پښتون کې، پښتون یو ډېر غیرتي قوم دی، یو ډېره غیرتي معاشره ده، ټول مسلمانان غیرتمند دي، لیکن څوک د انګریز هغه طریقه کار او رسم و رواج موږ بې غیرته کړو، حیا او شعور زموږ نه واخیستو. لیکن پښتانه خو بیا یو غیرتمند دي، زموږ مشران او ربا او اجداد په خور مور او په خپل کور باندې موږ غیرت کوو، پښتو کوو، سر دې ورکوو. لیکن دا بیمارۍ په موږ کې پیلاو شوې ده، د دې بیمارۍ په وجه زموږ کورونه هم اجړاو شو، د دې بیمارۍ په وجه زموږ او ستاسو حالات هم خراب دي، نفرتونه هم جوړ شو او موږ بېغمه د دې سوچ زموږ سره نشته. ولې؟ که یو سړی تا ته وایي دا معاملات زما سره شیم دي او ما ته مخامخ راځي، د پلانکي سړي ستا په باره کې داسې خبره وکړه، زما په باره کې وکړه، که نه ستا په باره کې خوند نه کوي. جی بالکل صحیح ده، زما په باره کې وکړه. اوس ما له پکار ټولو کې پیله دا ده چې زه غلی شم، ولې بیا هم که برداشت رانه نه کېږي، هغه سړی خو ژوندی دی که نه، زه لاړ شم وروره جدا یې کړم، تا زما په باره کې دا خبره کړله، تا سره څه ثبوت شته ورته نشته، هسې باور یې کړی، هغه به تا ته یو وایي چې او یا به وایي چې نه، یو خبرې جواب په خامخا راکړه. که هغه تا ته وایي چې او ما کله، ته به ورته ووایي چې په کوم لیول او په کوم ثبوت دې کړله، ما ته هغه وښایه، زه به یې ځان نه لرې کړم. او که هغه تا ته وایي چې نه ما نه ده کړې، منکر شو، خبره ختمه شوه. ولې موږ څه کوو چې موږ ته څوک وایي پلانکي ستا په باره کې دا ویلي، موږ به لس کنځل او لس خبرې په هغه پسې وکړو او بیا به د هغه نه تپوس هم نه کوو، په زړه کې به حسد او بغض او د هغه خپې کړکول چې دی دا به شروع کړو. د دې طریقه دا نه ده، د دې طریقه دا ده موږ د هغه نه تپوس وکړو، وروره که ما تا سره یو بد کړي هغه راته وښایه، که تا په ما پسې یو خبره کړې دا خبره په ما کې نشته، ته ما ته ووایه، هغه به خامخا یو نه یو جواب راکوي. دا چغلي او غیبت چې دا کورونه روانوي، خاندانونه ختموي. یو زنانه راغله، یو مولوي صاحب ته وایي ما له تعویض وکړه
چې زما کور والا ما سره ښه شي. زه په خپله هم ځان تولید کوم خو په زنانو باندې پابندي ده. به هر حال عملي صاحب ورته وویل ته به داسې چل وکړې چې د خاوند په مرۍ باندې به چاړه کېږي او یو دوه ویښته د هغه د ګیرې چې دي دا په چاړه باندې کټ کړې ماله به یې راوړه. بیا به زه تا له تعویض وکړم او ستا مسله به خدای پاک حل کړي. د دې مولوي صاحب سره څوک زنانه ناسته وه، هغې چې دا خبره اورېدې ده تل د دې ښځې خاوند ته دا خبره کوي. دا ښځه اوس د ځان نه خبره هم نه ده چې زما خاوند ته راپور را رسېدلی. په هر حال خاوند ځان غلی کړی دی چې چلو ما ته خو بده ولګېده خو دا به خو خپله دا ټولګه کوي. دی چې د سپي ملاس دی سترګې هسې بندي کړلې خو ودلی دی غریب په یاره کې و. او دې ښځې ته دا چوغلي وکړه چې بهي دا کور والا به دې نن په مرۍ باندې چاړه کړي خو د کېږه مه به لالۍ دي. د دې دا یاره په ډکې پرته وه. عقلمند سړی و، هغه وایي چې کله وخت راغی بیا به ګورم. اوس موږ پښتانه خو جذباتیان یو، د وخت نه پیله کار کو وروسته بیا سوچ کو. هغه عقلمند و، هغو ته څه ویل هغه وایي چې وخت راغی بیا به ګورم. بهرحال چې شپې سملاسته سترګې یې پټې کړلې بس دی په دې انتظار کې دی چې اوس به مې کور والا کله راځي او رالالۍ به مې چې کله یې لالۍ نو بیا به دې تپوس کوم. هسې سترګې پټې کړلې دي چې دا چاړه راوړله په دې ویښتې رانیولې او دا ویښتې چې څنګه کټ کوله دي دا به چاړه دې اغوستې ده په دغه ښځې راګرځولو جدا یې نه چې دا یې راراکړله خبره تلله د هغې خاندان طرف ته. بهی دا څنګه قیصه وشوه دا خو زمونږ زنانه. هغه وایي ستاسو زنانه مې حلاله نه کړه هغې زه حلالولمه او خپله دفاع کول چې دی دا فرض دی په اسلام کې. د هغې پورې ما څه نه وي چې څو پورې چې دې زما په مړۍ باندې چاړه نه ویښي خبر ما ته د مخکې نه میلاو شو. لیکن کله چې دې چاړه کېښوه نو د هغې نه بعد ما ته پته ولګېده چې اوس دې خیر نشته خو دا مخکې کوه. نو وي ځکه مې حلاله کړله. هغو تفتیش کول د کومې زنانې چې دا چوغلي کړله د خاوند ته هغه زنانې راوغوښته. هغه چې راوغوښته هغې وایي بهی ما خو دې ته دا خبره کړله خو هغه وایي تا ته دا خبره چا وکړه؟ وایي دا خو هغه مولي صاحب کړله. چې د مولي صاحب خوا ته لاړه هغه وایي ګوره ما دې ته د ویښتو ویلي وو د سړي را لالولو نو تا نه ویل. نو هغه وایي دا د زنانو کار د چوغلۍ که دې دا چوغلۍ نه وی رسولی هغه ښځې به جان بچا شو. نو چوغلي او غلط فهمي دا دوه شیزونه چې دي دا انسان هلاکت ته رسوي. نو زما عزیزانو تاسو ته ما دا خبره وکړه چې غیبت چوغلي او غلط فهمي